بطن نخلا وادي نخلا. دغلته نبی علیہ السلام یو پیرا مونځ کو د سحرې چې په دې کې جنات راغلي دي او د نبی علیه الصلاة والسلام دا کلام قرآن چې په مونځ کې لولې دی واورېد. دا جناتو چې دا کم کلام واورېد نو دوه ځای کې قرآن کې الله پاک د دې ذکر کړی. یو ځای کې دغه سوره جن کې دی چې الله فرمایي چونکې هغې قرآن واورېد رالل ایمان یې راوړو خو جنات دی نبی علیه السلام ته څه پته نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وحی وکړه قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. ته دې ته ووایه چې ما ته وحی وکړې شوه چې د جناتو یو جماعت هغه راغی او قرآن یې واورېد او هغې دا ووایي چې مونږ یو عجیبه کلام واورېد آمنا به مونږ په هغې باندې ایمان راوړو ولن نشرک بربنا احدا او مونږ به په خپل رب سره هیڅوک چرې نه شریکو. دا په دغې وادي نخله کې دا واقع شوه. هلته د جناتو د دې خبر الله پاک نبی علیه السلام ته ورکړل. دا دواړه څیزونه داسې وو چې د نبی علیه السلام غمجن زړه د هغې ته ګویا مرهم پټی پې ولګېده. یو دا چې دا جبریل علیه السلام راغی او فرشته راغلله او د الله د طرف نه د مدد او د نصرت دا واده وه. نو یو په دې سره د نبی علیه السلام هغه غم لږ ټکور شو او بیا چې دا نبی علیه الصلاة والسلام د الله پاک د جناتو دا خبر وورو نو په دې سره هغه غم او هغه پریشانۍ کې کمی راغله.